أبو سعيد محترم شيخ القرآن الله أبو سعيد محترم شيخ القرآن الله. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. امام بخاری کتاب الجنائز کی د جنازه او د دې متعلق ابواب قائمي. باب قول الرجل باب د په بیان د وینا د سړي للمرأة یو خزتا عند القبر بخوا د قبر کې یو زنانه د قبر خواته ناس دی او جزع او فریاد کوي او یو سړی ورته وایي اصبري صبر کوه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو زنانه تیر شو او دا زنانه د یو قبر خواته ناسته وه وهي تبکي او دې زنانه جړل حال دار چې دې جړل. رسول الله ورته وی اتق الله واصبري دا الله نه ویریږه او صبر کوه. یعنی جزع او فریاد مکوه. صبر یو داسې شی دی د صبر تلقین راغی چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابرینو ته د هغوی اجر الله پاک بې حسابه ورکوي. یعنې د هر چا دپاره یو حساب وي د صابرینو دپاره بې حسابه بدلېږي. دې حدیث نه خو دا ترجمې سره بالکل مناسبت واضح دی چې رسول الله د قبر خوا کې یو زنانه ولیده چې جړلې او جزع او فریاد یې کوه ورته یې ویل د الله نه ویریږه او صبر کوه. د دې حدیث نه یو بله مسله ثابته شوه چې زیارت القبور د نساو دپاره د زنانو دپاره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا زنانه د قبر خوا کې ولیدله نو داسې ورته ونه وی چې قبر خواته مه راځه. دې نه یې منع نه کړه بلکې صرف د جزع او د فریاد او د جړا نه یې منع کړه. دینا دا خبره ثابته شوه چې جواز لري چې زنانه د قبر زیارت ته لاړه شي. اوس نورو احادیثو کې راځي چې رسول الله لعنت ویلی دی په زوارات القبور باندې او ظاهرات القبور باندې هغه زنانه چې د قبرونو زیارت له ځي. یو خو هغې کې زوارات مبالغه ده ډېر بل کار یې نه بس د قبرونو باندې ګرځي. زنانه د قبر زیارت لتلی شي خو په څو شرایطو باندې. اول شرط دا دی چې عقیده د شرک او د بدعاتو نه پاک وي. دا نه چې هلته شرکي کارونه کوي یا نظر د غیر الله کوي یا دارنګې بدعات کوي بدعي کارونه کوي یا هلته کې د هغه باباګانو نه سوال کوي شرکي اعمال چې کوي دا خو هر ځای حرام. یو شرط دا دی چې دې نه به ځان ساتي. دویم دا دی چې جزع او فریاد به نه کوي. دریم دا دی چې یو خاص قبر او خاص بابا له به نه ځي یا لکه پلانکي بابا لازم او پلانکي مخبرې لازم داسې به نه کوي. دارنګې غیر شرعي حرکات به نه کوي او د خاوند که د ښځې خاوند وي د هغه نه به اجازت غواړي. محرم بوسری یا د هغه نه به اجازت غواړي. د بدعاتو شرکیاتو نه او خلاف د شرع کارونو نه به ځان ساتي. نو په دې شرایطو باندې زنانه تلي شي ځکه چې دا قبر سړي ته آخرت را یادوي. تذکیر بالموت کوي انسان ته او د دنیا نه سړی بې رغبته کوي او دې ته نارینه محتاج دي چې هغې ته هم دا ورکړی شي زنانه او نارینه دواړه چې تذکیر بالموت ورته ورکړی شي او خبرداری بالموت ورته ورکړی شي او د دنیا نه بې رغبتي پیدا شي تزهید من الدنیا یې پیدا شي. نو دا زنانه هم دې ته محتاج دي. نو دې وجې نه د هغې لپاره دا جواز لري. باب غسل المیت ووضوئه بالماء والسدر. باب دې په بیان د غسل د میت ووضوئه بالماء او وضو د میت بالماء په اوبو سره والسدر او د بیرو په پاڼو باندې. اوس پخوا د بیرو پاڼې وي او صابون دی صابون د هغې کار کوي صفایي کوي
وحنة ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد او خوشبو لګولې و ابن عمر هغه دواړو زامنو د سعید ابن زید ته وحمله او چت کړو دلرا وصلى او منځ په کړو ولم يتوضا او د سينو کړي د وضوئه ضمیر چې د میت ته راځي او د لم يتوضا د دې ضمیر چې دغه خوشبو لګون کې چتون کې تا راځي چې د باندې وضو لازم نه ده ذکر بل حدیث کی راضی من غسل المیت فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا نو دا د ابو داود روایت دا روایت کې څوک چې میت اوچت کې نو دستي دا د امام بخاری د شریعت مطابق هم نه دی یا دا حکم چې دی دا په استحباب باندې بنا دی وقال ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وی المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا مسلمان نجس کیږي نه په جون کې او نه بعد الحیات چې مرشي وضو یا غسل په لازم نه دي سو چې مړ پورته کې یا غسل ولور کې یا وضو ولو کې په هغه باندې غسل یا وضو نه لازم نه وقال سعد رضی الله عنه وی لو كان نجسا بشرط دا میت نجس وي وما مسسته ما بمسکړې نو وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن نجس کیږي نه وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عتية الانصارية رضي الله تعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن داخل شو کله چې رسول الله لور وفات شو دا څوک وا زینب رضی الله عنها چې دا ابو العاص بن ربيع زوجه وا او دا امامه مور وا فقال رسول الله اغسل لها زنانو ته وی غسل ورکې دې ته ثلاثا درې کرتے او خمسا یا پنځه کرتے او اکثر من ذلك یا د دې نه زیات ان رأيتنا ذلك کچری تاسو دا مناسب کړ بماء بوبو سرا وصدر او پپانو د بیرو سرا باب سره مناسبت دې کې وجعلنا فی الاخره کافورا او آخر کې په خوشبوئی کافور لگے کافور پہ واچے کافور یخ اور خوشبودار دی یا شیئا من کافور فاذا فرغتن کله چې تاسو د غسل نه فارغ شو فآذنني ما له خبر راکې فلما فرغنا کله چې فارغ شو زنانا نو آذناه فاعطانا نو خبر ورکو رسول الله تعالی رسول الله راکو مونتا حقوه فلنگو فقال اشعرنها اياه داول الشعار کے دا حقوا تبرکا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تبرک په بنا باندې ورکړی دا دې د بدن سره تانی ازاره اشعرنها اياه یعنی ازاره رسول الله ازار د دې د بدن سره جفت لګا شعار دې ته وی چې جامې د لاندې جامو لګا باب ما يستحب ان يغسل وترا دې باب کې دا وی چې مستحب دي چې مړی ته غسل ورکول کیږي نو طاق کرته دي ورکړي شي ومغه حدیث وروړي د ام عتیه دې کې ثلاثا خمسا راغله دي طاق کرت راغله باب ما يبدا بميامن الميت دې باب کې دا ذکر کیږي چې غاسل به شروع کوي خي طرفونو د میت باندې په غسل ومغه حدیث دو معتی وروړي امام بخاری د یو حدیث نه ډېر مسلې ثابتې هر ترجمه یو مسله ده ابدأنا بميامنا ومعتی دی وی چې د دې د خي طرفنا تاسو شروع کوي او مواضع الوضوء منها دا رسول الله غلوب چې وفات باو مواضع الوضوء من الميت
مئتيوي لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ آیا کفن کول شي او زنانا بلنګ د سړي کې او جواز لري ځکه د رسول الله لور چې وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تخپل لنګ ورکو آخر کې فاعطانا وقال اشعرنها اياه دا ولد بدن سره جفت لګا دا هم ته ثابت شو یو حدیث لا باب يجعل الكافور في آخره فآخر د غسل کې به کافور خوشبوئی لګي رسول الله صلی الله علیه وسلم وتویلی وکړه دې زنانو ته د رسول الله لور له چې غسل ورکو وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور آخر کې کافور لګي. باب نقص شعر المرأة د زنانه وختو سپړدل داغه کنسه سپړدل امراغلی. وقال ابن سیرین د غسل په وخت کې چې کله زنانه ته غسل ورکول کیږي مړوي او غسل ورکول کیږي نو ابن سیرین وی محمد ابن سیرین لا باس ان ينقض شعر المرأة باک نشته دی چې پرانستی شي وخت د زنانه او غسل وتورکل شي. پدې کې حدیث دو میادیه ده انهن جعلنا راس بنت رسول الله ثلاثه قرون نقصنا رسول الله د لور وختو اغي سپړدلیو زنانو او درې کوم څه کړو به درې کوم څه دا وګرځو زنانو وختو به درې کوم څه کړو. باب كيف الاشعار للميت میت تبع ازار بند او سینه بند دا به څنګه لګي رسو. وقال الحسن الخرقة الحامسة حسن بصری وی چې پنځمه ټوکړه نشد بها الفخذين والورقين چې پاغه باندې بدلول کیږي په دونو او کوناټي تحت الدرع لاندې د قمیص لازم لګولي او فاذا فرعتن فاذنني قالت فلما فرعنا علق الينا حقوه فقال اشعرنها اياه ولم يزد على ذلك. او باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون من الزنانة ويختبر دري كونسيكيجي او دري كونسيكيجي بفدي باندې دا حديث دی. ام عتيوي زفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم دلور زينب ويختبر دري كونسيكيجي. وقال وكيل قال سفيان ناسيتها تنظیم اختداغی وقرنیها و دوار طرفون ذلف داغی. باب ما یلقى شعر المرأة خلفها دی باب کی داوی چې د زنانا وختبه بیا درې کنسیشي او شاته واجولی شي. فظفرنا شعرها نمونگا کنسیکل وخت د لور د رسول الله ثلاثه قرون درې